په دې کې بیا خبره ده چې پیریانو ته پیغمبران په پیریانو کې پیغمبران شته او که نشته، تیر شوي او که نه دي تیر شوي. نو خبره داره چې په پیریانو کې پیغمبران نه دي تیر شوي، خو انسانانو کې چې کوم رسولان او انبیا راغلي پیغمبران، نو په دوی باندې د پیریانو مشرانو ایمان راوړی دی د خپل وخت سره پر پیغمبر باندې، او بیا هغه پیریان چې ایمان یې راوړی دی او علم یاد کړی دی د پیغمبرانو نه، هغوی بیا خپل قوم ته تللی دي او خپل قومونو ته پیغام رسولی دی. نو پیریان هم د الله جل شانه مخلوق دی او فرشتي هم د الله جل شانه مخلوق دی. یره خو اوس په دې دومره مخلوقاتو کې ځینې احادیثو نه داسې خبرې هم ثابتې دي چې په فرشتو کې بیا خپل قسمونه دي چې هغوی ته روح ویلی شي، نورې فرشتي دي، د هغوی تعداد د عامو فرشتو نه هم سخت زیات دی. خو د الله جل شانه داسې مخلوقات شته چې د هغې موږ ته پته هم نشته، هغه د الله جل شانه په علم کې دي. په دنیا کې نوې نوې تحقیق کیږي، هلکه وایي نوې حشره نوې څیز چې دی دا کیمرو ولیده چې دقسې بدن لري، دغه رنګې وجود لري، دا خوراکه ده او زندگی یا په وچه تیری یا په اوبو باندې تیری، نوې نوې تحقیق دا کیږي. نو داسې مخلوقات شته چې د هغې صرف الله جل شانه ته علم دی او بل چا ته علم شته هم نه دی. نو زمارونو په دې ټولو کې بیا مقرب څوک دي، عزتمن پکې کم مخلوق دی. د قرآن عظیم الشان ته بلال شو، الله جل شانه قرآن عظیم الشان کې فرمای لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان چې دی دا په ښایسته شکل او صورت او په ښایسته ډانچه کې تیار کړی، یعنی انسان چې دی دا ډیر ښکلی دی. الله جل شانه سورة رحمان په شروع کې فرمایي الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. رحمان رب چې دی په قرآن باندې پوهیږي، خلقو ته قرآن وښود، خلق الانسان او انسان پیدا کړ، علمه البیان او دی انسان ته د وینا د تقریر کولو، د خبرو کولو، د اظهار ما فی الضمیر چې د په زړه کې څه خبره پرته ده په دماغو کې، دا به بل ته څنګه وی. نو الله جل شانه انسان ته د دې دپاره د بیان ملکه ورکړه، ژبه ورته ورکړه، غاښونه ورته ورکړه، شونډې ورته ورکړلې، او انسان چې دا اوس لګی دی او بیانونه کوي. خو څوک بیان کوي هغه الټا په دې بیان او په دې خبرو باندې ځان ته د جهنم اور او خشاک اخلي، د جهنم خشاک جوړیږي، د جهنم اور ځان ته اخلي. او ځینې خلک لګی دي په دغه ژبه په دې بیان باندې هغه ځان ته جنت اخلي. نو هر سړی لګی دی، ښځې هم لګی دي، سړي هم لګی دي، بیان کوي، خبرې کوي، خو چې چا خبرې د الله سره تعلق ساتي، د آخرت سره تعلق ساتي، د قرآن او د حدیث سره اصلاحي خبرې کوي، د دې سره تعلق ساتي، نو دا سړی او دا ښځه ځان ته جنت کې ځای اخلي. لګی دي تجارت شروع دی، ځان ته جنت کې ځای اخلي. او څوک چې د قرآن خلاف لګیا دي، د حدیثو خلاف لګی دي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مشن نه خلاف لګی دي، که دا ښځه دی او که سړی، د دوی په جنت کې په دوزخ کې ځان ته اور اخلي، د جهنم ټکټ ځان ته اخلي، جهنم کې ځان ته کورونه او کمرې اخلي. زمارونو اشرف المخلوقات دا څوک شو؟ دا انسان شو. قرآن عظیم الشان په دې باندې ګواه دی. بل الله جل شانه چې کله آدم علیه السلام پیدا کړ، الله جل شانه خپل جوړ ک کما یلیق بشانه، د خټې نه جوړ ک. خلق الانسان من صلصال کالفخار، الله جل شانه فرمای ما دا د کلنګېدلې خټې نه دا انسان جوړ ک. دا خټې څومره وخت الله جل شانه د فرشتو ته حکم وکړ چې دا خمبیره کوي، وای غږی پخی کوي، او د ځمکې د ټولو حصو نه الله جل شانه چې دی خټه په فرشتو باندې راټوله کړه، خاوره دا اوبه شوله
دا واغږلې شوله دین الله جل شانه داسې یو د انسان شکل جوړ کړ نه پکې روح شته نه پکې وینه شته نه پکې بل څه شته داسې پروت و نو شیطان نه دی شیطان نو ده چې کله دا ډانچه ولیدله او داسې وټنګوله یره وایي د دې دا منځ خالی دی نو دا به دې منځ ته څه ورچوي نو په ده باندې به زما زور رسی نو چې د انسان د عزت یې ولیدله انسان کې روح نشته دی آدم علیه السلام کې داسې ډانچه پرته ده نو شیطان خو د مخکې نه په زړه کې منافقت و نو دا به د ډانچې نه تاویده را تاویده زمونږ او ستاسو د پلار د آدم علیه السلام د ډانچې نه او د شیطان موتا سره او زما او ستا پلار سره دومره قصد او دومره کینه او دومره بغض او حسد او زړه دشمني ده چې آدم علیه السلام کې الله روح نشته او دور سره دشمنۍ اعلان وکړو نو څه وکړل یاره شیطان څه وایي آدم علیه السلام ته دې ډانچې ته لګیا دی شیطان یاره وایي که چېرته تی په ما باندې مشر کړلې وایي زه به د ستا د مشرولۍ نه انکار وکړم او که چېرته زه په تا باندې مشر کړم شیطان اوس ډانچې ته لګی دی که زه په تا باندې مشر کړم نو وایي زه به تا هلاک کړم د هلاکت کندې ته به دې وغورځوم همغه و الله جل شانه خو په ده باندې پوه دی د الله جل شانه علم خو هر څه ته حاوي دی علام الغیوب دی الله جل شانه پوه دی پې نو کله چې الله جل شانه آدم علیه السلام پیدا کړ ونفخنا فيه من روحه الله جل شانه په دې کې روح واچاو یو ځل آدم علیه السلام دا چې د نیخ کېناست چې برابر کېناست نو فرشتي ورته ګوري ټول مخلوق ورته ګوري آدم علیه السلام کې سار راغله نو الله جل شانه فرشتو ته او دې شیطان ته چې فرشتو په ډله کې دا شاملو دته الله جل شانه حکم وکړي چې اسجدوا لآدم اے فرشتو او اے ابلیس شیطانا د خپل نوم عزازیلو عزازیل نومو او طاؤوس الملائکه به ورته ویو د فرشتو مشرو او ډیر نسبینو ډیر عبادتونه د الله جل شانه دا شیطان چې دی کړی دي او خ کارو برابر علم هم ورسره د سیا خو دی خو څوک نو شیطان بهرحال الله جل شانه ورته حکم وکړو اسجدوا لآدم آدم علیه السلام ته سجده وکړي نو فرشتو چې دوی سجده وکړله سجده څنګه سجده وا یا خدای الله جل شانه ذات ته سجده وا خو مخ ته صرف آدم علیه السلام د فرشتو لکه مو تا چې قبله ته سجده کو کنه قبله طرف ته سجده کو خو زمو ستا ټارګټ څوک دی په دې سجده کې چاته سجده کو الله جل شانه ته کو خدای الله په حکم باندې چې الله جل شانه فرمایي دی کعبه شریفه ته بیت الله ته سجده کوي بس دا ما ته سجده ده الله جل شانه ته موږ سجده کو ورنه موږ د کعبه شریفه دی آبادی ته سجده نه کو موږ ته په الله حکم شوی چې دې ته وکي ما ته سجده رشي موږ سجده کو نو موږ ته مخ ته الله جل شانه دې کما یلیق بشانه غت الله جل شانه ته سجده کو نو الله جل شانه فرشتو ته حکم وکړ ور سره شیطان ته چې شابه سجده وکړي فرشتي دستی پریوتی فسجد الملائکه كلهم اجمعون ټول فرشتو په یو ځل باندې سجده وکړه الا ابلیس نو سه ابلیس عزازیل شیطان د سجده ونه کړل سجده ونه کړل نو الله جل شانو ګور او سوچ کوا الله جل شانو سره بحث شروع کړ بیا د بری الله جل شانو ورته فرمایي سشي من کړی چې آدم علیه السلام ته د سجده ونه کړه عزازیل ولی سشي من کړی ولی د سجده ونه کړه زما حکم دی آدم علیه السلام ته د عزت سجده کړې وې کنه څه خبره وا ورته وی الله جل شانو ستا ربوبیت منم ستا وحدانیت منم ستا قدرت او شان منم خو دې سړي سره مې حسد او کینه ده دته سجده نه کوم الله جل شانو تر ځان د پاره حکم وکړه سجدي مې درته کړی او درته کومه خود دې سړي په باره کې چې راته حکم کې الله دا نه منم
شیطان صلی الله جل شانه ته لګي او دلیل څه وای ځان سره وای الله جل شانه ته شیطان څه وای خلقتنی من نار زکه د سجده نه کومه چې زری د اور نه پیدا کړې ما وخلقته من طين او آدم علیه السلام د خټې نه پیدا کړی دی او اور چې دی دا علو قبلی بر روان دی او خټه چې دا لاندې ځي دا خاموشه پرته نو شیطان ویل چې زما دا کم زه چې کم سیز نه جوړې ما چې هغې ته اور ویلی شي دا چې دی د خټې نه عزتمند دی ګوره د ځان نه اوس عقلي دلیلونه وای باطل دلیلونه وای کله چې درته د الله جل شانو حکم ورسید ای مسلمانانو په هغې کې به دلایل نه وی اوس ځینې خلک دې دپاره مناظرې کوي او لګیا دي غوبلې جوړې کړي دي مناظره مطلق مناظره دا څه د ګناه کار نه دی په مناظره کې چې کله حق ثابتېږي نو دا محموده ده دې کې ثواب دی په هغه جګړه کې په هغه الفاظو کې چې حق ثابتېږي په هغې کې ثواب دی هغه عبادت دی محموده ده ښایسته ده او کومه مناظره چې هغې کې حق ته باندې د رسول الله صلی الله علیه حدیث پکې پټې چالاکی پکې کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو د قرآن عظیم الشان د آیتونو نه غلط تاویلات او استدلالات کې دا مناظره حرامه ده دا ګناه ده ځینې خلک داسې مشته چې مناظره کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث چې دا به کمزور ثابت دی مرفوع مضبوط حدیث به نه وای دا په دې کې چې دا حدیث باطل دی دې کې کمزور دی دلته پکې دا چل دی دلته دا چل دی دلته دا چل دی نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث چې دا مرفوع حدیث دی راوین ثقه برابر دی په دې کې څه خبره نشته دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسیدلې دی او صحیح کتابونه هم ذکر کړی دی او بیا په د صحابه او عمل هم راغلی دی نو په دې حدیث باندې عمل پکار دی دې دپاره د ابطال او د بطلان د باطلېدو لارې مه ګوره د دې دپاره د ختمېدو لارې مه ګوره مو تا په دې باندې مکلف یو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث راته راورسېد عمل به وکړو صحیح حدیث برابر حدیث او بیا داسې حدیث چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او عمل پرې راغلی دی بس څه خبره پکې نشته دی نو ځینې خلک په جګړو کې نښتي ته به ورته صحیح حدیث وی او به درته د چېرته د یو عالم یا د یو امام قول پیش کوي د حدیث په مقابله کې سوچ کوئ دې خبرې ته ښه زه د خپلو ملین ورونو ته م ویم چې زه عوام خو پرېږده هغوی ته خو چې موږ څه ویو ابه را سره مني ځکه عوام خو داسې خلک دي که موږ ملین ورته چېرته د ځان نه د عربي الفاظ ویو ورته ویو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی خدای ناخواسته هم را سره یې مني که نه ځکه هغه په عربي څه پوهېږي او هغه په دې څه پوهېږي چې دا دین کې شته او دا نشته خو د ځان نه د عربي الفاظ ویو ورته ویو چې دا نعوذ بالله من ذلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی را سره به مني خو علما داسې نه کوي الحمدلله نو اوس سوچ کوه زه عوام خو پرېږده مولینو ملګرو ته ویم هغه علماو ته ویم چې د حدیثو درس ورکوي مفتیانو حضراتو ته ویم هغه علماو ته ویم چې هغوی سند اخیستی د مدرسې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو کله چې علما فارغېږي دوی ته یو سند ورکوي دوی ته یو اجازت ورکوي یعنی ته د دې قابل شوې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته اوس خلکو ته ورسې او دا کوم سند چې مولیانو ته ملاویږي دا معمولی سند خو نه دی دا ډایرک سره د واسطو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسېدلی دا کوم سند چې مولیانو ته ملاویږي لکه تا د چا نه سبق ویلی مثلا ما د شیخ ادریس صاحب نه ویلی هغه الله دې د شیخ ادریس صاحب عمر کې برکت واچي نو ما استاد دی 2014 کې ورسره ما پوتمانزو 400 کې الحمدلله غټه دوره کړې نو دغه سند چې راکړی دی ما احادیث واورېدل د شیخ ادریس صاحب نه هغه ما ته اجازت هم راکړه ما د هغه نه واورېدل دا شیخ ادریس صاحب دا حدیث ما ته د ځان نه ویلي
نه هلکه دا احادیث د سره چرته و د کومې خوانه ورته راغلي د کومې خوانه د ماته ویل دا شیخ ادریس صاحب د خپل استاد نه به اورېدلي عبدالحق مولوي صاحب نه عبدالحق مولوي صاحب استاد به اوس ګورو چې دا عبدالحق مولوي صاحب شیخ ادریس صاحب ته ځان نه دا ویلي د چا نه احادیث اورېدلي دي او د سره کوم دلیل دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د خپلو شاګردانو ته بیانوي هغه به د بل استاد نه اورېدلي هغه به د هغه نه اورېدلي د هغه نه خبره به امام بخاري ته ورسي یا امام مسلم ته د حدیث یو کتاب ته د یو حدیث یو امام ته محدث ته هلته به وسودرېږو هلته به د حدیثو کتاب ته راوالي ستا سند بخاري امام بخاري صاحب ته مثلا ورسېد امام مسلم صاحب ته اوس به د ملا صاحب دغه مسلم شریف د بخاري شریف کولاو کې چې کولاوي که د امام بخاري صاحب چې څومره استادان دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې په دې کې امامان هم راغلل او په دې کې تبع تابعین هم راځي تابعین هم پکې راځي صحابه هم پکې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بستا سند ورسي نو کوم مولا چې دا کوم حدیث وای د ته سند ملاو شوی گویا چې فرض کدا سي دا مولا صاحب چې تا ته کوم حدیث بیانې داسې وایا چې دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې دی خو په واسطو سره ته اورېدلې دی لکه څنګه مثلا تا ته یو چا روپۍ راولېږلې خو دا روپۍ تا ته برای راست میلاو نه شولې هغه ورکړلې احمد ته احمد لرې دی هغه محمود ته ورکړې دا پلان کې ته ورکه هغه بل ته ورکړې بل ته خو دا روپۍ تا ته راورسېدلې خو دا روپۍ درکړي چا دي دا روپۍ د دې شروع افتتاح چې دا پلان کې ته ورکړې د چا د خوانه شوې ده هغه اول کس د خوانه نو دقه رنګې د حدیثو شروع دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوانه شوې ده خو علماو ته سره د واسطو د استادانو د خوانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث را رسیدلی دي نو گویا چې دغه مولا صاحب چې تا ته حدیث بیانوي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دی او دا دلیل لري دا سند لري دا یو امتیازي حیثیت دا مولا صاحب لري دا د عامو خلکو خبرې نه دي په دې باندې ځان پوه کوي نو زه مولیانو ورونو ته وایم چې کوم حدیث موږ ته راورسېده نو د دې لپاره به د باطلوالي لارې نه بیانو اوس یو حدیث شریف دی موږ ته راورسېده او یو امام قول موږ ته راورسېد خو په دې خبره باندې ځان پوه کوي امامانو د حدیثو تشریح کړې ده زمونږ فقه وایي چې دین چې دی دا د څلورو شیزونو نه جوړ دی قرآن اول نمبر دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونه دریم نمبر دا اجماع ده د صحابه او څلورم نمبر دا قیاس دی قیاس نو قیاس کې دا څومره فقه چې ده دا اجتهاد چې ورته وایي استنباط چې ورته وایي دا د امامانو او خاص کر دا څلور چې مشهور دي ورنه امامان ډیرو ما درته مخکې ویلي دا څلور الله جل شانه مشهور کړل او د دوی فقه الله جل شانه چې دی عامه کړل او بس شاګردان ډیرو خدمت ورته شروع کړ او به حنفي فقه چې دا دی خو حکومت کړي څنګه حکومت کړي د هارون الرشید بادشاہي وا او چیف جسټس دا چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مشر شاګرد امام ابو یوسف رحمه الله داو دغه ټول درس د امام ابو حنیفه رحمه الله نه یاد کړی دی اصول او فروع ارسه دا غنه یاد کړی دي د فقه د استنباط د اجتهاد نو دغه د امام ابو حنیفه رحمه الله فقه استعمال ولا دغه اصول به استعمال ول قاضي القضات د چیف جسټس دی فیصله به په فقه حنفي باندې کولی او ارچا به منلی تسلیمه ولی به نو ګوره سوچ کوا کله به چې فیصله وشوله نو دا به یو کتاب ته وختله نو فقه حنفي چې دا دیتا سیاسی طاقت د هارون الرشید بادشاہ په وخت کې ملاو شو یو بادشاہ یو کړله بیا راځه دغه رنګي د عباسیانو په وخت کې چې د فقه حنفي
دې څه ناڅه حکومت کړی څه ناڅه الیاس رادر دغه حساب سره بیا کله په ترکیه کې یو خلافت شروع شو ترکیه کې خلافت عثماني ورته وي اسلامي بادشاہي و بالکل د اسلام په نوم باندې دا بادشاہي چې و جوړه شوې وه څه خلک راپاڅېدل ارطغرل ورته وي اوس تاسو به دا لیدلی د هغه په نوم باندې دا فلمونه هم جوړ شوي دي داسې ساده غوندې خلکو کوچیان غوندې خلکو خو مجاهدینو یو ځل جهاد شروع د ده بچی و د هغه عثمان نوم و پلار یې باچا نه دی تېر شوی ښه د قوم مشر و مجاهد و خو بادشاه چې دی د ده زوی و عثمان نو دې عثمان چې دی دا بادشاه شو په ترکیه باندې صاحبه باچاهي شوله ورسره دا ټول علاقې ونیولې انتر عربو ملکونو ته باچاهي ورسېدله نو اعلان شو خلافت عثمانیه یو اسلامي خلافت باچاهي شوله خلافت عثمانیه ورته ویو نو دا ډېر وختونو په څو کلونو وچلېدله دغه خلک چې دا هم احناف وو نو ستا فقه حنفي دلته هم حکومت وکړ بیا فقه حنفي چې دا د سیاست یو جز یو حصه جوړه شوله فیصلې به کېدلې په خلافت عثمانیه کې په فقه حنفي باندې په فقه حنفي باندې په فقه حنفي باندې راځو د مغولو که چې کله باچاهي وه په هندوستان باندې شاهجهان او دا وغیره وغیره نو دلته هم چې دی فقه دغه خلک احناف وو او دلته هم ستا فقه حنفي حکومت وکړه هغوی به یو فتاوه مو لیکله چې فتاوه یې ولیکله دا هم د دوی د هندوستان د بادشاه د مغولو د یو بادشاه په حکم باندې خپله معالم دی او د علماو سره مینه وه نو هغه داسې وکړه چې علما یې را جمع کړو چې شابه تاسو به مسلې کوئ که داسې وشي د دې به په حدیث او په قرآن کې څه جوابي شابه استنباط وکئ اجتهاد وکئ مسلې را وباسئ شابه د اصولو د فقه د اصولو مطابق نو هغوی فتاوه هندیه هم ورته وایي عالمګیریه هم ورته وایي هندیه ورته په دې وایي چې د هند علماو دا لیکلې ده او عالمګیریه ورته په دې باندې وایي چې عالمګیر بادشاه چې دی د هغه په حکم باندې او د هغه په خوارۍ او په محنت باندې دا فتاوه لیکل شوې ده اوس یو لویه فتاوه ده چې احنافو کې څوک فتوا ورکوي عالمګیري لیکلي هندي لیکلي بیا پکې مولي صاحبان خبر هم نه کوي ځکه ډېر قوت ورته حاصل دی معمولي فتوا نه ده نو ستا فقه حنفي دا څلورم ځل شو چې باچاهي وکړله اوس به راځو د فقه حنفي پنځم ځل باچاهي درته ویم پنځم ځل باچاهي دا اوس په افغانستان کې د فقه حنفي شروع ده خبره خو پوهېږئ که نه اوس الحمدلله په افغانستان کې د امارت اسلامي باچاهي ده او د هغوی نظام دی نو په دې کې دا ټول احناف دي او فقه حنفي باندې فیصلې کېږي دا د فقه حنفي تقریبا څلورم پنځم ځلې باچاهي ده نو فقه حنفي چې ده دا چان شوله دی حکومتونه وکړل دی باچاهي وکړله دی امپراتوري وکړه دی ملکونه فتح کړل نو دا فقه حنفي چې دا ځکه مشهوره ده او په دنیا کې د دې خلک هم ډېر دي عمل کوونکي هم پرې ډېر دي یعنې د امام ابو حنیفه رحمه الله مقلدین دا ولې ډېر دي نو ته به جواب کې وایې چې یاره الله پاک ډېر کړي دي او دې تقریبا 15 ځلې بادشاهي د امام ابو حنیفه رحمه الله فقه کړې ده نو سوچ کوه کله چې یو فقه دا د باچا مذهبي فقه باندې بادشاه عمل کوي او گورنران په عملونه کوي او همدغه رنګې قاضي القضات چې دی دا د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې دی سوچ کوه اوس به کتابونه هم ډېر ملاویږي به که نه او کتابونه به لیکل کېږي هم ډېر په دې باندې به عمل هم ډېر کېږي ځکه چې د بادشاه صاحب اډر دی د قاضي القضات صاحب اډر دی د گورنر صاحب اډر دی د وزیر اعظم وزیر اعلی صاحب اډر دی د شاهزاده اډر دی په دې باندې د ټولو عمل راغلی دی نو کتابونه به هم ډېر لیکل کېږي څوک به ترې سرغړاوی هم نه کوي فرض کې چې قاضي صاحب ناست دی په دې باندې به فیصله هم کوي دا به په کتابونو کې چې دی ساتلی کېږي نو په د دې وجه باندې په فقه حنفي د فقه حنفي سخت ډېر کتابونه دي او خخ علما په احنافو کې تیر شوي کره علما داسې علما چې ته به د هغوی علم ته حیران پاتې شي د هغوی اصول دا د امام ابو حنیفه رحمه الله دی د هغې نه اوزي راوزي نه خو خپل هم دا خلک ګوره مجتهدین پاتې شوي دي مجتهدین فی الفروع پاتې شوي دي
فروعات څومره مسلې چې راوباسي بس تا په خپل اجتهاد باندې راوباسي، خو اصولي چرته دي امام ابو حنیفه رحمه الله وذکری او غسر دي. زه دا خبره کومه چې اوس یو عالم ته حدیث ورسید او برابر او کرو خسته او مرفوع او مضبوط حدیث دی او یو خوا ورته د امام قول راغی، یاره چې اوس مونږ ولیدل د دې حدیث خلاف د امام قول دی. اول خدا سکیږي نه، ځکه یو امام داسې نه دی تیر شوی چې داغه قول به د حدیثو خلافي، خو که چېرته چا ورپسې جوړ کړی دی دا به منو، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې حدیث جوړ شوي دي. دا خو را سره تم مني زیم منما، مولا صاحب مني، امی صاحب مني، راشه کتابونه شته، کتاب د موضوعات څه ته وایي چې وضع شوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د ځان نه خبرې په خبرو پوهېږئ، د دې خپل خپل کتابونه دي، علماو باندې د الله رحم وکړي هغوی را جمع کړل دا حدیث نه دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې لیکل شوی دی، وایي ما درته دې کتاب کې واچو، ښه په دې ځان پوهې که دا حدیث نه دی، دا حدیث نه دی خو په خلکو کې مشهور دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، دا حدیث موضوعي دی، د ځان نه جوړ شوی دی، په دې دلایلو سره دې کتاب کې مې درته واچو. په دې کې ډېر حدیث علماو را جمع کړي دي او دا بلا شي کې ډېر کتابونه دي چې دې کې هغه حدیث دي چې حدیث خو نه دي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې چا د ځان نه جوړ کړي دي، د اسلام د اصولو خلاف دي، د قواعدو خلاف دي، د حدیثو د اصولو خلاف دي، د قواعدو خلاف دي، دا حدیث درته را جمع کړي دي. دې ته موضوع اوس په حدیثو کې چې موضوعي حدیث شته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خلکو د ځان نه دروغ تړلي دي، نو کېدای شي چې امام ابو حنیفه رحمه الله پسې هم دروغ تړلي او خامخا به یې تړلي، د امام شافعي صاحب پسې به هم دروغ تړلي او خامخا به یې تړلي، د امام مالک صاحب پسې به هم دروغ تړلي خامخا به یې تړلي، د امام احمد بن حنبل صاحب پسې به هم دروغ تړلي او خامخا به یې تړلي. یلکو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خلک دروغ تړي نو د امامانو پسې نه تړي که نه. اوس به داسې راشو خبره اوس برابرېږي، دیو مجتهد قول دی هغه یو رنګي ویلی دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح برابر حدیث دی، سندنم صحیح دی او متننم صحیح دی. یو د حدیث متن په دې ځان پوه کې ما ته غوږ شي متوجه شي، د حدیث متن چې دی حدیث په دې باندې بنا دی، لکه انما الاعمال بالنیات، د عملونو دارومدار چې دی دا په نیتونو سره دی. اوس دا حدیث ته دا د حدیث متن شو، لکه دا حدیث چا ویلې د چا نه موږ ته را رسېدلې، دې کې څومره راوین راغلي دي، دا امام بخاري نقل کړی دی، ښه بالکل نقل کړی. په دې کې امام بخاري د چا نه اورېدلی د پلانکي نه، دا څنګه سړی و، دا ټیک سړی و، هغه د چا نه اورېدلی د پلانکي نه، څنګه سړی و، برابر سړی و، ثقه سړی و، ټیک دی، هغه د چا نه اورېدلی و د پلانکي نه، هغه د صحابي نه، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. دقه چلول چې دي دې ته د حدیث سند وایي. په دې کې چې څومره رجال او سړي راغلي دي دا د حدیثو سند دی، سند هم برابر دی، متن هم برابر دی. مولا صاحب ته راورسېد خو ورته مخالف د یو امام قول راغی، مطابق څه کوو د امام دا قول به دلته پرېږدو، عمل به په چا کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې به یې کوو، ځکه موتا ته اصل شیز چې دی په دنیا کې د اسلام اصل بنیاد دا قرآن او دا احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. بیا د دې نه وروسته چې کله ضرورت پېښ شوی دی د صحابو اجماع ده، د مسلمانانو اجماع ده. اجماع دې ته وایي چې ډېر مسلمانان په یو حق خبره باندې را جمع شي، بس دا دلیل دی په شریعت کې. هلکه د کوفي علما، د بصري علما، د شام علما، د مدینه منورې علما، د مکې مکرمې علما دا په یو خبره باندې را جمع شوي دي، اجماع کړې ده او ټیک خبره ده او دا خبره د قرآن او د حدیث هم خلاف نه ده، نو دغه عمل په مسلمانانو باندې لازمي کیږي او فتوا رااله، قضا فیصله رااله، بالکل دا عمل دا به مسلمانان کوي. اوس مسلمانانو ته څه مسله پیښه شوله هغه اجماع په دلیل کې پیش کولی شي، په خبره پوهېږئ، ګوره نه قرآن دی نه حدیث دی خو اجماع ده، نو بس اوس علما په دلیل کې پیش کولی شي. دغه رنګې
قیاس څه ته وایي چې یو مسله د بل مسلې په شان یو مسله ده په حدیثو کې ذکر ده په قرآن کې ذکر ده خو اوس د مجتهد غوپي والی د خواري وکړله د ذهن استعمال که د ځان ستړی که اوس دغه مسلې د هغې مسلې غوندې راویستله دې ته قیاس یو مسله د بلې مسلې نه راایستل نو دې ته قیاس وایي اوس بالکل دا په شریعت کې دلیل دی که یو سړی و چې زه نه منم نو بالکل د کور نه به بار هم راونوځي دا قیاس به مني ښه اوس یو خبره ده یاره سړی به وایي چې قیاس خو امام مالک صاحب هم کړی دی امام ابو حنیفه صاحب هم کړی دی امام احمد بن حنبل هم کړی دی رحمهم الله امام شافعي صاحب هم کړی دی یاره زبرشاه په مذهب باندې کېږم دا خو څلور امامان دي زبرشاه په مذهب باندې کېږم په دې باندې تاسو پوه کوم نو سوچ کوه مثلا دا یو اعتماد دی دې ته څه وایي اعتماد اوس یو عالم دی ستا په مخ کې به خبره وکړي ستا بړه ته کوزه شي چې هلکه دا مولا خو ډېر ښه سړی دی هلکه لباس هم د رسول الله صلی الله د لباس برابر دی هلکه پټکی هم والی دی ګیره هم ډېره برابره ګیره ده یاره ډېر ښه نیک سړی دی جهادونه هم کوي تبلیغونو ته هم ځي مدرسه کې هم دی درس هم ورکوي د حرامو نه ځان هم ساتي حلال جایز کاروبار هم دی کله دروغ هم نه دی ویلي زنا هم نه ده کړي ګناهونه هم نه کوي ډېر ښه مولا دی د هغه خبرې ته واوري ستا په زړه کې اثر کوي تر د خبره منې که نه اوس یو بل مولا وایي د هغه چې ستا په مخ کې بیان کوي ښه به ځان ستړی کوي خو د هغه خبرې به ستا ذهن ته نه کوزېږي بس به ځان ستړی کوي د هغه خبرې به ستا زړه ته نه کوزېږي ستا دماغ به په هغې باندې کار نه شروع کوي بس اعتماد به دې پې نه نو ته به وایې چې ته ولې د امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب زه یم زما په اعتماد دی نو اوس ته دا زما اعتماد چې امام ابو حنیفه رحمه الله باندې برابر شوی دی دا په زور په بل چاته برابرولی شي تاسو ته ویم یا لکه زما خدا اعتماد دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم قیاس کړی دی دا د حدیثو نه د قرآن نه راایستی دی اعتماد دی پې زمونږ که نه اوس زما په دې مکمل اعتماد دی نو ته ولې ما مجبوره کې چې نه دا ستا اعتماد چې په امام ابو حنیفه رحمه الله راغلی شابه دا ختم کا په امام شافعي صاحب باندې جوړ کړه داسې کېږي چې لکه زموږ پښتانه وایي په زور باندې کلي کېږي په زور باندې دوستاني کېږي نه کېږي که نه نو زمونږ او ستاسو دا ادبار اعتماد دا په چا راغلی په امام ابو حنیفه رحمه الله نو دا اوس دته موږ د خپل مذهب امام ویو خو یاد ساتئ که بیا هم چېرته یو خوا د امام ابو حنیفه رحمه الله خبره ده او بل خوا د قرآن شریف آیات دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله خبره مثلا د قرآن خلاف راله تاسو یې څوک منئ تاسو به قرآن منئ که د امام ابو حنیفه صاحب خبره به اخلئ تاسو ته قرآن به اخلو که نه زم قرآن اخلم تم قرآن اخلي اوس مثلا د رسول الله سلم برابر حدیث دی مضبوط حدیث دی مرفوع حدیث دی اگر راغی او ورسره د امام ابو حنیفه رحم الله خبره په مقابل کې رااله یعنی حدیث بل څه وایي او د امام ابو حنیفه رحم الله قول راغی دا بل څه وایي تاسو به څه شی اخلئ حدیث به اخلو که نه ځکه چې ما ایمان په چا راوړی په رسول الله سلم باندې دا دین ما ته چا راوړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته راوړی زه چې امام ابو حنیفه رحمه الله منم دا چا د خاطره منم ګوره د امام ابو حنیفه رحم الله په وخت کې خو ډیر انسانان تیر شوي دي نو هغه ټول ما پریخي امام ابو حنیفه رحم الله نیول انتخاب کړی شابه په حدیثو پوهېده که نه په قرآن باندې پوهېده که نه ورع او تقوا یې وه نو ما ځکه دا انتخاب کو ما چې دا انتخاب کړی په اعتماد سره دا دینداره دی د ده علم زیات دی د ده اجتهاد مضبوط دی په قرآن باندې عمل ډیر راغلی په حدیثو عمل ډیر راغلی ما انتخاب کو ورنه د امام ابو حنیفه رحمه الله په زمانه کې او د امام ابو یوسف او د امام محمد صاحب په زمانه کې خو ډیر مخلوق تیر شوی دی مونږ یې پیژنو نه دوی چې پیژنو د دین په واسطه یې پیژنو او دا دین مونږ د چا په واسطه پیژندلی شابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې یلکه د الله مو ته ډایرک پیژنو
نه پیژني څوک خو ډایرک الله جل شانه نشي پیژندلی دا مونږ ته د الله جل شانه د ذات د الله جل شانه د صفات او وضاحت چا کړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قرآن دا خو الله جل شانه ډایرک موتا تندی ویلی چې دا زما کتاب دی کنه دا رسول الله سلام ته ویلی دي چې ذالک الکتاب لا ریب فی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم موتا ته ویلی چې دا آیات دا د الله جل شانه کلام دی ګوري دا زما کلام نه دی دا رچا کلام دی دا د الله جل شانه کلام دی د زما اوستا دوستانه چې د الله جل شانه سره چا برابر کړی دا څوک دی شابه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته چې موږ ته څوک مدریږي نو موږ به هغه نه منو موږ به څوک منو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ نه باچا صاحب منو نه وزیر منو نه گورنر منو موږ به څوک منو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زمارونو ما درته خبر ادا کوله چې آیات کریمه مې ویلې او زمانه موضوع ډیره بل خو لاړله ما نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مینه او محبت باندې خبره کوله خو ما نه موضوع بل خو لاړله نو خبر مې درته دا وکړله چې فقه حنفي شهرت ولې حاصل کړی دی دی حکومت کړی دی څو حکومتونه کړي دي شابه وي 15 حکومتونه سیبه کړي دي اوس د امام شافعي رحم الله فقه حکومت نه دی کړی د امام احمد بن حنبل فقه حکومت نه دی کړی د امام مالک سے فقه داسې وسیع حکومت درته خیمه چې امپراتوري او په ډیرو ملکونو باندې داسې حکومت دغه فقه نه دی کړی او کوم فقه کړی دی د امام ابو حنیفه رحمه الله فقه بل د امام ابو حنیفه رحمه الله بدرته دا ویم چې امام ابو حنیفه رحمه الله چې دا انتهایی درجه مالدار مخبل کاروبار به کاو ډېرې مدرسې به چلولې او بل غټه خبره دا تابعین دی تابعی څه شی دی تابعی څه ته وایي چې صحابه لیدلی څه ته وایي تابعی دي ته وایي چې صحابه لیدلی او صحابي څه ته وایي څوک راته ویلی شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی او د ایمان په حالت کې وفات شوی داسې خلک شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی خو د ایمان په حالت کې هغوی مړه نه دي نو هغې ته به ته صحابي وایې نشي ویلی که نه ګوره صحابي چا ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی ایمان یې پرې راولی او د ایمان په حالت کې وفات شوی اوس ما ته غوږ شه اوس داسې خلک هم شته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه یې لاندې کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی دا سړی هم ژوندی دی خو د ایمان اوس نه دی راولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته ایمان راولی ده ته موږ صحابي نشو ویلی ولې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات مبارکه او ژوندی و ټیک شو تا خو لیدلی او خو هغې وخت کې به ایمان نه راولی د ایمان په حالت کې تا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی لہذا دا صحابي نه دی نو صحابه یې لیدلی دي دې ته تابعي ویلی شي بیا چې تابعین چا لیدلي هغې ته څه وایي تبي تابعي ورته وایي بیا چې تبي تابعي لیدلی تبعي تابعي دې ته وایي صحیح شوله نو دا خبره ډېره اوږدېږي نو زما محترم ورونو نو فقه حنفي چې دا دی حکومت کړی دی نو امام ابو حنیفه رحمه الله دا چې تابعي د صحابه لیدلی دي ځینې صحابو سره ملاقات دا ثابت دی او امام ابو حنیفه رحمه الله به درته یو بل څه ویل دا معمولی سړی خو نه چې ځینې خلکو سره پاسېږي د امامانو پسې خبرې کوي نه د خدای ساده ګوله دا ته څه وی دا در سره زم په دې اتفاق کوم چې د کم امام خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو خلاف د زم نه منم ته هم نه مني د کم امام خبره چې د قرآن عظیم الشان خلاف ده دا اول زه نه منم بیا تم نه مني دا خو خپل امام ابو حنیفه رحمه الله ټول امامان فرمایي امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې کله زما خبره تاسو ته د صحیح حدیث خلاف راغله نو زما خبره وي په دیوال باندې ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث را واخله او بل خبره بدرته ویم په دې دریوالو په څلورو امامانو کې امام ابو حنیفه رحمه الله داس یو انسان دی چې دا اول قرآن را لي څه شی را لي اول قرآن را لي امام ابو حنیفه رحمه الله اصول داري دا را سره د نور مذهب علما دا ټول مني سره امام ابو حنیفه رحمه الله اصول داري چې اول قرآن را لما بس کومه مسله چې د قرآن نه ثابته ده بس باغی باندې به اول عمل مونږ شروع کو اوس یو مسله ده قرآن کې نشته احادیثو کې راغلی ده مونږ به د حدیثو نه دا مسله راغلی اوس یې نوی مسله نوی دور راغی اوس مثلا کمپیوټرایز دور دی دا کاغذي روپۍ راووتلې یا لکه دا کاغذي روپۍ چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې وي
دا صحابو په وخت کې وي، دا د امامانو په وخت کې وي، دا نوې سیبا د صحابو په وخت کې دا کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې د سرو زرو د سپینو زرو روپۍ وي، هغه خپله پیسه چې کومه وه قیمتي وه، خپله د هغې جنس چې و دا د سرو نه جوړو یا سپینو نه جوړو، نو دا روپۍ خپله قیمتي وه که اوس دا کاغذ چې کوم دی دا زمونږ او ستاسو روپۍ افغانۍ او کلداري، دا خو خپله دا قیمتي دا شیز نه دی، دا خو یو عام کاغذ دی، خو دې ته چې عزت حاصل دی د دې شاته چا لاس دی؟ د حکومت. نو دا د حکومت لاس ته د دې شاته ور نه که چېرته خلک اتفاق وکړي یو ځل بغاوت وکړي چې دا خو کاغذونه دي په دې باندې نه موږ چاته څه ورکوو نه پې څه اخلو، د دې هغه حیثیت به ختم شي که نه. یا لکه تا سره په کور کې په کروڑونو روپۍ پرتې دي او حکومت اعلان وکړ چې دا پیسې ختمې شوي دا نورې موږ راویستې، د دې څه عزت پاتې کېږي؟ هېڅ شی هم نه دی، کاغذونه دي پی نفسه او بس بیا پې انډې چېرته هګۍ پې پخوه، بیا خو څه کار نه کوي که نه. نو دقه رنګې اوس راځو دې ته چې یاره ته وایې چې زه فقه نه منم، زه اجتهاد نه منم، زه قیاس نه منم، زه استنباط نه منم، ډایرکټ قرآن او حدیث منم، راځه ما ته دا روپۍ چې ته په دې کې زکات ورکړې دا پې د کمې خوا نه ورکړې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې روپو کې زکات ورکړې؟ هغې وخت کې دا روپۍ وې نه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې روپۍ کې زکات ورکړې، د بیت المال کې اچولي، دې ته دومره عزت ورکړی لکه تا چې ورکړې نه. نو راځو به اوس به ته اجتهاد هم منې زما وروره، اوس به قیاس هم منې. ولې ته دغه روپۍ په جب کې ګرځې، ته د دې نه زکات ورکې، ته په دې باندې تجارت کې، دا نه سره زر دی او نه سپین زر دی، بلکې صرف د حکومت تایید او د حکومت د خوا نه دې ته عزت او قدر حاصل دی، نو ته هم را سره منې. دا ډېرې مسلې سیبا آنلاین تجارتونه رنګو که امریکې ته هلکه دومره مال دا زما شو، دغومره سامانونه دا زما شو، رنګ به صرف وکړي، په هغې باندې به ستا قبضه نه راغلي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستا په کم مال قبضه نه راغلي هغه د قبضې نه مخکې نشي خرڅولی. زما په خبره پوهېږي؟ اوس امریکې ته تا رنګ وکړه چې هلکه دغومره دا مثلا دغومره غنم چې دي په پلانکي ځای کې د پلانکي نه دا زما شو، آنلاین ته آنلاین لګئ، په کمپیوټر باندې لګئ، په لیپټاپ په موبایل باندې لګئ، خستا د اکاونټ نه پیسې کټ شي که نه. غنم مطلب دا 100 منه غنم دی ستا شو په امریکا کې. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا کم شیزه چې ستا لاس ته نه دی راغلی، ستا پې قبضه نشته، دې بیه به نه کې، دا به نه خرڅې. اوس به ته څه کې شابه تا ته وایم حدیث کې دا شته، آنلاین کاروبار په حدیث کې شته. تاسو ته وایم هغې وخت کې موبایل او لیپټاپ وي نه وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې دا شیزونه وو، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په وخت کې وو، د امام ابو حنیفه رحم الله په وخت کې وو. ستا به جواب دی چې نه. نو اوس به راځو که نه، ته اجتهاد نه منې، ته قیاس نه منې، نو اوس به څه کوو؟ دا آنلاین کاروبار جایز دی که ناجایز؟ ملا صاحب که ته وایې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې نه ناجایز، بس مسلمان ملکونه به بیا کینی په ځای باندې، نه به تجارت کولی شي، نو به خرید و فروخ کولی شي، د مسلمانانو تجاران به په ځای باندې کینی، نه به څه اخیستی شي، نه به څه خرڅولی شي. ولې؟ ملا صاحب ویلي چې آنلاین تجارت دا نشته دی. نه ملا صاحب اوس وخت کې په دې نه خلاصېږي، دا 2024 کال دی، ساینس عروج ته رسېدلی دی، صرف په ناجایز چې دا کار ناجایز په دې نه خلاصېږي. ته به دا خبره قرآن ته واچې، که حدیثو ته به یې ور واچې، دا به د امامانو اصولو ته ور واچې، نو خپله به تا ته مسله راوځي چې او آنلاین کاروبار دا جایز دی، خو په دې طریقو باندې او په دې اصولو باندې. نو مسلمانان علما مفتیان اوس په دې نه خلاصېږي چې ناجایز، نه دې دپاره لارې راوباسه. دا اوس دنیا دا ورځ په ورځ ترقي کېږي، څه به ناشنا خبرې را روان دي، زه درته په منبر باندې نشم ویلی. د دې دپاره به علما دا به مضبوط اکټ او برابر اوسېږي، د دې دپاره به د جواز لارې راوباسي، د قرآن نه، د حدیث نه او د علماو د اصولو نه. الله دې ولما ته به تاسو ته د څو خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.